بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا د وخت کې د اخلاص دفتر نه نیغ بنېغه ملګرو. د وخت کې مونږ د تاڼې لال کالونۍ هغه کور له روان یو کم چې زمونږ هغه یتیمانان بچیان زمونږ هغه کونډه خور وه. مونږ تاسو ته هغه پروګرام پیش کړی او تاسو د خپلو بچو د رزق نه یوه یوه نوڼۍ روشي کوله. هغې خور له م رالېږلي هغوی له مونږ اخیستې ده یو دا رشکه چې د هغوی هغه تره به یې چلی او هغوی له پې حلال رزق ګټي. نور مونږ هغوی له د اخلاص په لار ستاسو باغې رالېږلو پیسو څه ورکوو او څونه هغې خلکو ته مونږ ستاسو باغې رالېږلو پیسو کې ستاسو هغه خوشحالۍ شریکې کوو. زمونږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا د وخت کې د تاڼې لال کالونۍ د هغې کور نه نیغ په نیغه د ملګرو کم چې د اعظم خان رور د کور پروګرام تاسو یو د نن نه شپږ ورځې وړاندې کتلی چې د هغه بچیان کوم وو چې هغه زمونږ هغې خورځې وینا وه چې د سور څادر د سکول د کپړو د بوټانو د لاسه هم مونږ ته تکلیف دی. یتیمانان دې زنګ د هغې خور هم دا وینا وه چې زه د خپلو وروڼو ته یم چې 500 روپۍ میاشت هم ماله راکوئ چې زه په خپلو بچو له وړه غوړي واخلم. خو چونکې هغه په خپله هم دومره غریبانان دي دونه وس نه لري چې زما سره وکړي او زمونږ دا ژوند ډېر زیات د سختو سره دی. کله بچیان په سور چیقه لر کړي کله په یو بانه کله په بله بانه خو دا زندګي د هغوی ډېره د سختو سره وه. هغه پروګرام موږ ستاسو سره نشر کو او الله تعالی دې زموږ مسافرو له ټولو له په ژوند کې برکت واچوي. الله تعالی دې هغه خوشحالیانې په نصیب کړي چې کومې هغوی سوچ هم نه وي لرلی. هغوی د خپلو بچو د رزق نه یو یو نوڼۍ روشو کوله. څونه غټه قرباني در خپلې خور سره کړې ده. څونه ډېرې خوشحالۍ موږ ستاسو په هغې لږو لږو محنت باندې دې کور له الله تعالی او ستاسو په مینه محبت او ستاسو په اخلاص باندې دې کور له څومره خوشحالۍ راغلي هغه موږ ستاسو سره شریکې کوو. در خپلې خور نه یو څو تپوسونه کوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم خوری. وعلیکم السلام. خوری دا راته ووایه کوم پروګرام چې بله ورځ شوی مسافرو کتلی او ستاسو څونه امید دی چې څومره به هغوی ستاسو سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړي؟ مونږ دا دغه دی چې ډېرې را سره شریکې کړي دي. هر څه مې بچو لراله د بړستنو د کمبلو د هر څه پورې ولراله په اظهارونو پورې او ډېرې دغه زموږ سره شریکې کړي دي. دا څونه څه چې تاسو له راغلي دي او کوم مسافر رالېږلي هغې خلکو ته هم څه وینا ده؟ هغو خلکو ته هم دا وینا ده چې د دنیا او د آخر د دواړو خوشحالیانې دې الله نصیب کړي او دواړه دغه دې الله دغه کړي. د دنیا ورته یوازې دوا نه کوو د آخر هم ورته کوو د دنیا هم ورته کوو چې زموږ سره خپله د خولې لوڼۍ نیمه کړله نو الله دې وله یو په سله ورکړي چې څه ارمانونه یې په زړه هغه دې الله پوره کړي چې کم حاجتونه یې هغه دې الله سر کړي او الله دې دا مسافري او دا دغه په دغه باندې قبول کړي. الله دې د جنت فردوس نصیب کړي. الله دې ډېرې ښوشحالۍ نصیب کړي چې زموږ سره دونه دغه وکړو. زه ډېر اریان وم ډېر عاجزه وم غریبه وم. زما بچي د هر څه اریان او دونه امداد او دونه دغه زموږ څه وکړو نو الله دې وله دواړه جانه دې وله الله ورکړي. بچې تا چې کوم ویلي د سکول څادر دپاره د پیزارو دپاره تاسو له هم د سکول کپړې هم جوړې کړي سرې څادرې هم دله هم راوړي نورې هم د یخنۍ جوړې او بوټان هر څه هم دله ستاسو هغه ترګانو چې ځان وله ورسوئ. د مشین ذکر هم کړی مشین هم دله هم راوړی خپلو ترګانو ته دې څه وینا؟ موږ دا وینا ده چې موږ د هر رنګه دوا کوو. او کم ترګان چې ستا وکنه او تا جړلي وو د هغې خلکو دا وینا ده وایي دا بچې به تاسو مونږ ته خاندوئ ټول مسافر دی هغوی ته به څه وینا دې شته؟ دوا به ورته کوو د آخر به ورته کوو د دنیا به ورته کوو. خو ستا ډېرو ترګانو ما ته دا ویلي وایي دا به مونږ ته خاندې وایي دوی جړلي ډېر زیات هغې خلکو ته به خاندې؟ څنګه به ورته خاندې؟ ښه دا ملګرو تاسو ولیده چې په دې کور باندې ستاسو د مسافرو د برکت او الله تعالی دې تاسو له ډېره زندګي درکړي چې تاسو خپلې خوشحالۍ د دې کور سره شریکې کړې او نن د دې په زړه باندې د دوی زړونه خاندي
د دوی خولې خاندي او د دوی چې څونه هم دا کور دی دا ټول په دوی چې کم د خوشحالۍ کیفیت دی نو هغه ستاسو سره بیانولی نه شم، خو چې کومې پیسې ملګرو رالیږلي هغه لیست ستاسو سره شیر کوم او بیا څه موږ د کور له راوړي او څونه ستاسو په لار باندې شوي د اخلاص سره هغه مینه او محبت د خپلو یتیمانانو بچو د خپلې کونډې خور له زموږ سره وکړي. زموږ سره چې کومو ملګرو تعاون کړی په ریاض کې زموږ عمران بھائی ته کوم پیسې ویلا شوی دی نو ریاض بھائی دی چې 1000 ریال الراجی اکاؤنٹ تھا، سلیمان صاحب 30,000 روپے، اجاز بتا 200 ریال، علی اکبر صاحب 100 ریال، محمد قیوم 50 ریال او 211 لاست نمبر دی نوم یې نه دی ظاهر کړی 300 ریال د پریال فلار چې کوم دی 100 ریال، شاعر او دغه ملګرو 200 ریال، عبداللطیف ملتانی 125 ریال، این سی بی اکاؤنٹ 100 ریال، یو این سی بی اکاؤنٹ بل 50 ریال، جنگ بدر 100 ریال، الراجی اکاؤنٹ، حیات او دغه ملګرو 150 ریال شریعت صاحب لور کړي، واحد گل صاحب 152 ریال، شاد محمد 350 چې کوم ابرار صاحب په جده کې وصول کړي، واحد خان بنیری 100 ریال، جمعه خان صاحب لا زموږ یو خوږ ورور دی د دمام چې خپل نوم یې نه دی ظاهر کړی او 100 ریال، عرفان صاحب 70 ریال، شیر حیات اکاؤنٹ ته د یمبو نه یو ملګري 100 ریال، بختور صاحب 100 ریال چې کفایت وصول کړي، جنید زیر صاحب له یو ملګري 50 ریال ورکړي، شیر خان مکه 60 ریال، علی خان 95 ریال چې کم زموږ پلکنا صاحب ته والا کړي او بخت شاه زیب صاحب 300 ریال. د دې نه علاوه چې کم پاکستان ته راغلي علمگیر خان ایمل او دغه ملګرو د ملیشیا جوهر بارونه 8000 روپۍ، زموږ یو مسکت عجیب آباد چې 15000 روپۍ په دوو کورونو تقسیم کړه نو 8000 دی کور له 7000 مخکې زنګ پروګرام له نورالامین صاحب 5000 روپۍ سعودي عرب نه، آصف صاحب دی چې د رحمان سټور نه تاڼې نه موږ وصول کړي 1000 روپۍ، آصف شاه ولدي زیور شاه د کویت نه 15000 روپۍ، زر عالم صاحب د دوبۍ نه 3010 روپۍ، اسد نذیر صاحب 10000 روپۍ، عبدالله د سعودي عرب نه 2820 روپۍ، خیال زبین صاحب دی خورځیلا ماشین را لېږلی کم د ماشین ذکر چې کړی دا ماشین د هغه د طرف نه دی، موسی صاحب د لډن نه 100 ریال چې 2800 روپۍ دي او یو بل ملګری دی زموږ خوږ د دمام نه ډېر زیات په سختۍ سره وی چې که زما نوم هم واخیستو نو زه به ستاسو نه خفه یم، خو د دمام نه دی لاست نمبر یې 627 دی 20000 روپۍ، د کویت مسافرو په ایزي پیسه باندې را لېږلي دي 5000 روپۍ او زموږ حضرت محمد صاحب دی 30000 روپۍ د ایچ بی ایل اکاؤنٹ ته را لېږلي دي. دا ټول د پاکستان جوړې شوي د 1,10,630 روپۍ او د بهر ملک پیسې جوړې شوي د 1,40,656 روپۍ، د دې ټولو نه جوړېږي 2,51,286 روپۍ او د دې نه علاوه کله چې اوس موږ په دې پروګرام له راتلو نو په دې لاره کې زموږ سره یو حاجي صاحب میلاو شو، محمد پرویز حاجي صاحب چې د اخلاص پروګرام په باره کې ورته خپل زوی د سعودي عرب نه رینګ کړی او په موبایل ورسره لا لګیا و، خو چې رشکه یې ولیده او په هغې د اخلاص لیکل ولیده نو وی چې الیاس په دې کسانو کې څوک دی 2000 روپۍ په دې ګاونډ کې هغې رور موږ ته حواله کړې، الله تعالی دې ولا په ژوند کې ډېر ډېر برکتونه واچوي. د دې نه علاوه کومې پیسې چې زموږ په پینډینګ کې دی عمر زیب صاحب د دوبۍ نه 3000، د ثوابۍ نه یو بابا ویلي چې په ایزي پیسې به درلېږم او یو زموږ یو خور وه چې د دوبۍ نه زموږ حمیدالله روري چې کوم زموږ د اخلاص صدر صاحب دی هغه ته ټلیفون کړی خو دا 3 ځایه پیسې لا موږ ته نه دي میلاو شوي چې کله هم دا پیسې را ورسېدې نو انشاءالله هغه به بیا هم موږ د کور له راوړو. خو ملګرو زموږ د اخلاص ټیم دا فیصله وه چې نغدي پیسې که څومره هم یو کور ته میلاو شي میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې په هغې باندې دا پیسې به ختمې شي نو په هغې باندې موږ د دې کور سره رابطه کړې وه چې د دې ماشومانو یو تره دی منډې ترلې ده بابا په بیمارۍ کې هم ویلې دی او د ملګرو دا وینا وه چې دوی له پیسه روزګار ورکوي ریګولر یو روزګار چې هغه روزګار دوی ته وي د ورځې په 200-300 روپۍ ځان له ګټي د حلال رزق او سبا بیا چاته محتاجه نه وي نو د دې بچنګۍ په نوم باندې مونږ دوی له اوس یو رشکه هم اخیستې ده چې هغه به هم مونږ دوی ته حواله کوو. دا مونږ دوی سره په عدالت کې ښه سرکاري او سټام لیکلی دی چې د دوی هغه تره به دا رشکه چلی دوی له او په دې کې سر موږ داسې لیکلی چې د دې رشکې کار روزګار چې څونه هم خرابېږي یا څونه به دې کې مسلې راځي دا به هم په هغې تره باندې وي او 300 روپۍ ورځ به دې کور له ورکوي د یتیمانانو بچیانو له نور چې هغه دې ځان له هر څومره ګټي خپلو بچو له پې هم حلال رزق ګټي او دا رشکه به د دې د اجازت نه او د اخلاص د ټیم سره به مشوره کوي د هغې نه بغیر دې تره ته به د حق بلکل حاصل نه وي د دې د خرڅ یا د دې رشکې ملکیت چې دی نو هغه دا رشکه زموږ د دې خور ده د دې بچیانو ده یعنې دا د هغه به نه صرف به دوی له چلی نو دا هم مونږ د دې دپاره یو سټیپ اخیستی و چې د دوی د مخکې زندګي داسې تېره شي چې چاته سوال ونه کړي او چاته لاس ونه نیسي. د دې نه علاوه چونکې تاسو ته پته را یخني را روانه ده نو په دې کې مونږ دوی له 2 جوړې یعنې بړستنې طلایانې او زموږ د مورکۍ چې کومه ده د دې دپاره بوټان او د دې دپاره یوه ګرمه جوړه د دې ماشومې دپاره د سکول بوټان د سکول کپړې دوی چې کوم ویلی د مشین ذکر یې کړی مشین هم وله هم راوړی دی دا نور ماشومانان چې کم دي د دې ټولو دپاره هم د سکول کپړې او د سکول پایزار
او دا کم چوټا ماشوم چې تاسو ته ښکاري د دوی دپاره هم کپړې راوړي دي، دوی هم ګرم سوټ هم راوړي، د خپلې مور لم پکې هم ګرمه جوړه راوړي او د دوی دپاره ګرم ګرم بنینونه دا مور له هم راوړي دي. دا په هغې رالېږلي پیسو کې چې د دوی دا یخني کمه را روانه ده دی هم ډېره زیاته ښایسته تېره شي او دا ماشومان د هغې دغه نه لرې پاتې نه شي کم چې دوی ته ضرورت یا هغه ضرورت د دوی نه وي. نو الحمدلله د اخلاص ټیم والا هغه هم هر څه راوړي، د دوی سره په رابطه او د دوی نن تپوس کړی هر هغه شی زموږ راوړی کوم چې د دوی ضرورت و. دې نه علاوه ملګرو د رشکې نه او د دې پوره سامان نه علاوه د دوی چې زموږ سره بقایا کمې نقدي پیسې پاتې کېږي 97,080 روپۍ د دې پاتې کېږي. زه د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن صدر حمیدالله روري ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلې خور ته دا پیسې حواله کړي. خورا دا کمې پیسې چې تاسو ته میلاو شوې او رشکه هم ستاسو د بچو له په هغې پیسو کې راغله چې دا به تاسو له د دې ماشومانو چې کم تره د 300 روپۍ ورځ به درله درکوي او انشاءالله چې تاسو به اوس چاته محتاجه نه یې چې چاته وایې چې 100 روپۍ یا 200 روپۍ انشاءالله په هغې به ستاسو ډېر ښایسته وخت تېرېږي. زموږ د خورزه به په دې مشینګانه کپړې مپړې ګنډي او دا سامان درله راغی دا تقریبا چې 15 کم 1 لک روپۍ تاسو ته نغدې میلاو شي. دا چې کوم مسافرو د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی رالیږلي هغوی ډېر خصوصي اپیل کړی چې موږ ته دعاګانې کوئ. څه ملګري داسې دي چې هغوی وایي زموږ څه خپلې هم ذاتي مسلې دي هغوی ته هم څه وینا ده هغو ته هم ډېره وینا ده چې څه ارمانونه یې دي هغه د الله پوره کړي او زما بچو له دونه دغه وکړله چې رشکه هم دغه شوله مشین یې هم وله راوړو پیسې هم نغدې میلاو شوې دا کمبلې او دا بړستنې دا ګرم سیټونه دا هر څه ورته راته میلاو شو نو ډېر زیات پې خوشحاله شو. واړه م ورته خوشحاله دي زه هم خوشحاله یم او چې څه ارمانونه یې هغه د الله پوره کړي او ډېرې ډېرې دواګانې دي. دوا چل نه راځي خو زړونه م ورته دوا کوي هم د ماشومانو او هم زما زړونه ورته دوا کوي. زموږ دلته عجزه مور او پلار دی هغه زما نه ډېر په دې وړو خفه کېږي او ډېر پې دغه کېږي په ما خفه کېږي هغه چې ورته کومه دوا کوي هغه نه وه بله پیره کور 6 ورځې مخکې چې تاسو راغلي او بېګا راغلي دا ویې جړل او هغه داسې یوه ښځه ده چې زه به تاسو ته څه ووایم ډېره زبردسته انسان دی او هغې د شپې پاسي او مونځ کوي نفلونه کوي. هغه وایي زه په دوا کې ټول عمر یادوم او چې څه ارمانونه دي او څه حاجتونه دي هغه د الله پوره کړي هم د دنیا او هم د آخر هغه زیات د آخرت دوا کوي او ډېر دغه کوي نو لکه هغه هم ډېره زیاته پې خوشحاله ده. بله جزه تره مې دی سخر مې دی هغه هم چې خبر شو نو ډېر خوشحاله شو ویې جړل د خوشحالۍ نه په ژړا شو ډېر زیات خوشحاله شوم چې زما د ماشومانو سره دومره دغه پیدا شو زما د ماشومان خوشحاله شو زما د ماشومان چاته اریان نشي چاته محتاج نشي نو ډېر زیات لکه مور او پلار هم ډېر خوشحاله شو دارونه مې هم خوشحاله دي ټول خوشحاله دي. موږ په خپل هم دوام چې څنګه زړه له راځي هغه شانتي کوو او دغه م کوو دوام ورته کوو دا واړه هم خوشحاله شو هر څه راته میلاو شو مشین او رشکه او دا بړستنې طلایانې کمبل د وړو د اسکول جامې دا ګرم سیټونه هر څه موږ ته میلاو شو ډېره ډېره دوا ورته کوو. ښه ملګرو څنګه چې تاسو پروګرام وکتو خو د دې نه علاوه کم دی بچي چې په هغه ورځ ژړله چې زموږ نه سکول لرې دی مخکې به پلار په سایکل وړمه په شا به یې وړمه اوس داسې ځمه نو هغه پروګرام زموږ غیرتمندو مسافرو کتلی او چا خور سره خپلې پیسې خپلې خوشحالۍ هر څه شریک کړه خو زموږ یو خوږ رور دی چې د مسقط عمان نه یې ما ته ټلیفون کړی و او د هغه دلته کې به د کوټه کې خپل سکول دی سیام پبلیک سکول او د هغه دا وینا وه چې د دې ماشومانو نه تاسو تپوس وکړئ که دا یو ماشوم وي که 2 وي او که 3 وي زموږ سره په سیام پبلیک سکول کې د تاڼې نه د هغې د ټرانسپورټ یو ګاډی هم دی په هغې کې به ځي راځي هم پرې په دوی پسې به پیس هم نه وي د دوی کتابونه د دوی کاپیانې څونه چې هم کېږي انشاءالله دا به ټول وایي د سکول د طرف نه پرې وي او هغه وایي چې ما دا سکول کولاو کړی هم په دې سوچ باندې و چې په دې کې هم زه د انسانیت خدمت وکړم هغه انسان یو داسې انسان دی چې ډېر یو ښه جذبه لري الله تعالی دې په ژوند کې ډېر برکت واچوي. نو دا هم زه تاسو ته یو ښایسته میسج یو ستاسو د خوشحالۍ دپاره څنګه چې مسافرو ویلي چې دا پروګرام مونږ ګورو خو تاسو به پکې ته خوشحالۍ یو میسج هم راکوئ دا یو غټ میسج هم دی چې دا ماشومانان به انشاءالله د دې نه بعد که چېرې د دوی د مور وغواړي او دوی لیږل غواړي هغه سکول ته نو سیام پبلیک سکول کوټه کې به د دوی د ټرانسپورټ او د دوی چې څونه A to Z خرچه ده دا به ټوله د هغې پرنسپل کم چې د سکول ریسپانسبل دی کم چې فاونډر دی د سکول مالک دی د هغه د طرف نه به بالکل فری وي انشاءالله او دوی به اوس د انګلیش سکول وایي راتلونکي وخت پر دوی داسې وي چې انشاءالله د دوی د زندګي به ډېر زیات د خوشحالو سره وي. مونږ به اوس حواله کوو د دوی هغې تره ته بهر هغه رشکه او انشاءالله چې بیا به مونږ پروګرام اختتام کوو. ښه ملګرو څنګه چې مونږ تاسو ته ویلي تاڼې لال کالونی زنګ سره د دې ماشومانو هغه تره هم د وخت کې ولاړ دی کم ته چې مونږ د رشکه حواله کوو د هغه سره مونږ په عدالت کې سټامپ لیکلی ده چابي ورته حواله کوو انشاءالله چې د سبا نه په دې رشکه باندې حلاله مزدوري کوي دې بچیانو له به هم راوړي او خپلو بچو له به پې هم ګټي. مونږ حمیدالله روري ته خواست دی چې دا چابي د هغوی هغې تره ته حواله کړي دې ماشومان چې کم تره دی او د هغه نه به هم یو تپوس کوو.
دا کومه ماشومان ته چې دا رشکه میلاو شوه که نه د دې خو څوک د دغه نشته خو لکه تاسو به یې چلوئ نو کوم ملګرو چې دا پیسې را لېږلې دي او مخکې د دې په باره کې تاسو به دې ته څه وضاحت کوئ لکه څونه به موږ مطمئن یو چې انشاءالله د دې ماشومانو به په دې باندې د رزق حاصله روانې انشاءالله چې د دې به په ډېر ښه کار رواني او ډېر ښه دغه به کېږي او موږ خو زموږ خو بچي دي ماشومان دي خو خپله هم کور مې ډېرې دي واړه ډېر دي خرچې زیاتې دي نو دیو ته پوره سم کله ورسو کله ونه رسو نو اوس خو به په دې باندې ډېر زیات دغه دا شو چې د دیو به په ډېر ښه کار وشي او انشاءالله چې څنګه ما عدالت کې لیکل تاسو سره کړي دي د هغه نه به زه انشاءالله زیات کوشش کوم او زیات محنت به کوم او د دې ماشومانو دغه به پرې کوم انشاءالله ډېره مننه الله دې آباد لره او د دې خو مخکې هم دا وینا وه چې زنګ سره ډېرې منډې تړلې دي خو ستاسو خپله هم غریبي ده ملګرو دا وخت کې پروګرام خپل پایې ته رسو څنګه چې تاسو ولیدا زنګ د اخلاص په یو وړه ویډیو باندې تاسو د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راوشیدا کړه او دې ماشومانو له هم راورسول او دې کور ته څونه خوشحالۍ راورسېدې الله تعالی دې ستاسو هم په ژوند کې دقسې خوشحالۍ لري د کیمرامین عمر ایت سره د اخلاص پوره ټیم له ورکوي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته